أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. سورة الانعام 131 نمبر آیت. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. دا مخکنی مسالې تشریح دا چې الله تعالی وجدا پیریان او انسانان سمنم چې دې پیغمبران را لېږلي دي، قیامت پر ورځ به تاسو کوي چې پیغمبران درغلي او درغلي نه او تاسو ولې دغه خبره نه اوریدلې. نن سبا کې د هغه پیغمبرانو دراتلو وجه بیانې چې پیغمبران الله ولې دنیا ته راولېږل. دویم د الله تعالی د فضل او د رحمت ذکر د الله تعالی د انسانانو سره څومره مینه ده. اگر که دا کافران هم شي دومره ګمراه هم شي بیا اوس د الله تعالی څومره محبت. دغه دوه مسلې په دې آیت کې ذکر کیږي. الله تعالی وی ذالک دغه را لېږل د پیغمبرانو په دې وجه باندې دي. ان لم یکن ربک مهلک القرى، چې نه دی الله تعالی هلاکون کې د کلو په ظلم په ظلم سره، یعنی چې هغه خلک ظالمان شوي ګناهګار شوي اسلام باغیان شوي او الله هلاک واهلها غافلون واهل د هغې نه خبرې. د دې مطلب دا د الله تعالی په دنیا کې دنیوي نظام کې چرا واخلي چرته هم د زنیشته چې یو قوم هلاک کړل په هغې عذاب را وستلې دي او هغه خلک ګمراه دي خو هغوی د آسماني دین او شریعت چې ښودلی نه دی. د جهالت په وجه باندې الله تعالی هېڅوک هم هلاک کړي نه دي. البته چې کله پیغمبر راغلی د خلکو ته یې واز نصیحت کړی د خلکو بېغور نه دی کړی د هغې نه بعد یې هلاک کړي دي. دا د الله تعالی رحمت او الله تعالی فضل دی چې دغسې هم هلاک کولی شو. د پیغمبر د رالېږلو نه بغیر داسې هم هلاک کولی شو خو داسې هلاک نه کړو. چې داسې هلاک نه کړه د قیامت کې هم دغه شان چاري هغه قوم به الله تعالی خامخا هلاک کوي چې هغوی د حق دعوت رسېدلی دی او د هغې نه بعد هغوی قبول کړی نه دی. نو الله تعالی به هغوی اول ګواه کې به دې باندې اقرار به ترې واخلي چې پیغمبران درغلي وکړي درغلي، بیا به ورته وایي چې ولې هم د هغې خبره نه واورېدلي، د هغې نه بعد به جهنم ته ور واچي. نو د الله تعالی نظام داسې ده چې لم یکن ربک نه دی رب ستا مهلک القرى هلاکونکی د کلو بظلم په سبب د ظلم د خلکو واهلها غافلون چې اهل د هغې نه خبر د هغې د وبال نه د خپلو ګناهونو د وبال نه خبر نه او آسماني دین او شریعت ته چا ښودلی نه او هلاک شي داسې نشته. ولکل درجات او د هرې ډلې دپاره خپلې درجې دي. انسانانو دپاره ځان له د پیریانو دپاره ځان له دپاره درجې دي مما عملو په هغه څه کې چې دوی کړي دي. یعنی هر انسان د خپل عمل په اعتبار سره درجه لري. نو څوک به ګناهونو کې درجې لري، چا ګناهونه لږي، چا هغه درمیانه، چا هغه انتها ته رسېدلي لکه د پیران په شانته کې. دغه شانته کې په دیندارۍ کې او د نیکو اعمالو کې هم د خلکو مرتبې دي، جدا جدا حیثیتونه دي. ټول نه اوچته مرتبه پکې د پیغمبران وي، پیغمبرانو کې ټول نه اوچته مرتبه د نبي علیه السلام ده، به شهیدان دي په هغې پسې او اولیاء دي. دغسې پر ټول انسانانو د خپلو اعمالو په اعتبار سره خپلې درجې دي. نو الله تعالی وایي د هرې ډلې دپاره درجې دي مما عملو د هغه څه نه چې دوی کړي دي، یعنې د درجات د عمل په اعتبار سره دي. وما ربک بغافل عما یعملون، او نه د رب ستا ناخبره د هغې کارونو نه چې دا خلک یې کوي. ستا رب چې کوم کارونه دا خلک کوي نو هغې نه ناخبره نه دی بلکې خبر ته دی. چې خبر ترې نو بیا به انجام سي. نو هغه جمله په خپله باندې عقلا معلومیږي، نو قرآن ذکر کړي نه ده. عقل سره داسې معلومیږي چې نیک اعمال کړي جو خبر نه به ورکوي، چا بد اعمال کړي جو بد انجام به. وربک الغنی ذو الرحمة ان یشاء یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء. در د مخکینی آیاتونو باندې چې الله تعالی مستقل پیغمبران را لېږلي دي، هر کلی خلک یې د آسماني دین او شریعت نه خبر کړی دی او د هغې نه بعد چې چا نه دی منلی نو عذاب پرې وروسته راغلی. اوس د دغې مسالې مزید وضاحت دی او د هغه سوالونو جوابونه دي چې کوم دغلته کې پیدا شوي وو. سوالات دا دي چې خلک کله باغیان شي الله تعالی ورته پیغمبران راولېږل د لار ښودنې دپاره. آیا الله تعالی به د خلکو د عبادت ته محتاج ځکه ته پیغمبران رالیږلي دي؟ نو په اولني سر کې جواب وشو چې وربک الغنی ستا رب بې پروا دی، بې حاجته دی، هېڅ چا عبادت ته ضرورت نشته.
که ټول خلک گمراه شي، ټول خلک دنیا د مخ نه پناه شي، د الله تعالی په هیڅ ورانېږي نه. او که ټول خلک دیندار شي، د الله تعالی په بادشاهي کې هیڅ زیاتې هم نه راځي. نو په دې ربک الغنی سره دغه سوال جواب حل شو. بیا دویم سوال دا دی چې کله الله تعالی ضرورت نشته نو بیا ولې رالیږلی؟ نو ذو رحمت، خاوند رحمت دی، په خلکو مهربان دی چې خلک د عذاب نه بچ شي، خپل ګټ او تاوان وپېژني. د دې وجې نه پیغمبران رالیږلي دي. او د الله تعالی مهرباني بیخي واضح ده. ځکه د انسان د خپل زندگی او د پیدایش راواخله. انسان چې کله دنیا ته راغی، الله تعالی ولا زندگی او ژوند ورکړ، نو انسان دومره کمزور بې وسه دی چې د خپل ژوند سوال یې هم نه دی کړی چې ما پیدا کړي. ځکه چې انسان کله پیدا شوی نه سوال به څنګه کوي؟ نو دا د خپل وجود دپاره سوال هم نشه کولی. بیا کله چې د انسان له الله تعالی کم ضرورتونه چې انسان لري، دغه ضرورتونو د سر ته رسولو دپاره الله تعالی انسان له اندامونه ورکړي، لاسونه، خپې، سترګې، غوږونه. خو چې کله دې ته انسان ضرورت دی، خو انسان د دې د پیدا کولو سوال نه وکړه چې الله دا ماله راکړه. ځکه انسان چې نو پیدا شوی، غوږونه چېرته اوس سوال به څنګه کړی وي؟ نو اصل کې انسان د ډېر ضرورتونه او حاجتونه د انسان داسې دي چې الله تعالی د هغه ورله پوره کړي دي، خو انسان د هغې په سوال کولو باندې هم قادر نه و. دا د الله تعالی د نظام دی، د الله تعالی د رحمت مستقل دلیل دی چې د انسان تمام ضرورتونه پوره کوي. ځینې سوالونه داسې دي چې انسان یې غواړي او ځینې پکې غوښتې هم نشي، خو الله تعالی یې ولې پوره کوي. نو په دغه طریقه باندې خاوند مهربانۍ دی، نو پیغمبران یې هم راولېږل. اگر چې خلکو غوښتلي نه وو، خو الله تعالی مهربان او رابېلېږل. ان یشاء، الله تعالی وایي که خوښه شي، یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء. که د الله خوښه شي نو یذهبکم، تاسو به بوځي دنیا د مخ نه، یعنی مړه بم کی. ویستخلف من بعدکم ما یشاء، او ستاسو په ځای به نور راولي وروسته ستاسو نه هغه چې د الله تعالی خوښي. دا د ربک الغنی مزید وضاحت ته تشریح ده چې الله تعالی د مخلوق نه دومره بې ضرورت او بې حاجته دی مخلوق ته. د مخلوق ته ضرورت نشته چې که الله تعالی وغواړي او د خلکو د ګناهونو په وجه باندې غون خلک هلاک کړي، نو هلاک کولی شي، په دې باندې قادر دی. د الله تعالی په هیڅ هم نه ورانېږي. نو دا د غنی ټکي ته تشریح شوله. دویم دا جمله چې کوم دا ان یشاء یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، دا تخویب دنیاوی دی د اسلام دشمنانو دپاره او د اسلام باغیانو دپاره. چې کوم خلک په آسماني دین باندې عمل نه کوي، د آسماني کتاب ته اهمیت نه ورکوي، هغې دپاره دنیاوي خبرداری شو چې د اعمالو ګناهونه او د اعمالو سزاګانې چې کوم دي، دا یوازې قیامت ته جهنم ته نه پاتې کېږي، بلکې په دې دنیا باندې هم را څرګندېږي. او که د الله تعالی خوښه شوه د دې ګناهونو په وجه باندې انسانان د دنیا د مخ نه پناه کړي او هېڅ ضرورت یې ورته هم نشته دی، او دا خلک به د الله تعالی نه هېڅ انتقام هم وانهلي، نو تخویب دنیاوي شو چې د ګناهونو په وجه باندې ستاسو دنیا مکمله بربادېدی شي، ورانېدی شي. او حدیث مبارک هم داسې دی، نبی علیه السلام فرمایي چې کله په دنیا کې یو په حقه باندې کلمه ویونکی هم پاتې نه شي، نو الله تعالی خو دنیا دغه خلکو دپاره پیدا کړله، نو بیا د فاسقانو پاجرانو باندې الله تعالی دنیا نه ساتي، نه ابادوي، نو هغې نه وروسته به دنیا ورانېږي، د دنیا نظام ختمېږي. په الحال چې کومه دنیا قایم د کوم نظام چلیږي، کوم د ستورو د سپوږمۍ د نور نظام دی، شپه ورځ راځي، قیامت نه راځي، دا به دنیا کې داسې خلک موجود دي چې د هغې په وجه باندې دنیا نظام چلیږي. او جدا کله دا خلک ختم شي، په هغه ورځ باندې قیامت قایمېږي. نو دا تخفیف دنیاوي شو د اسلام دشمنانو دپاره چې ستاسو په سر باندې به الله تعالی دنیا ورانه کړي. ویستخلف من بعدکم ما یشاء، او وروسته به راولي، ویستخلف او نور به راولي وروسته ستاسو نه هغه چې د الله تعالی خوښي. تاسو به دنیا د مخ نه پناه کړي، ستاسو په ځای به نیکان خلک نور را پیدا کړي، هغه به د دین خدمت شروع کړي. کما انشأکم من ذریة قوم آخرین، لکه څنګه چې تاسو پیدا کړي وای د یو اولاد د داسې قوم نه چې هغه بل قوم اوس په دنیا باندې شته نه. څه مطلب و؟ یعنی موږ چې کوم موږ چې څنګه الله تعالی پیدا کړي د کوم نسل د کوم قوم نه چې موږ روان یو د مخکې نه، هغه خلک د خاورو لاندې پروت هېڅ څوک هم پاتې شوي نه دي، دا پیړۍ په پیړۍ باندې انسانان مري ختمېږي. نو څنګه چې فلحال هغه خلک په دنیا باندې نشته، موږ موجود یو، داسې الله تعالی کولی شي چې په یو ځل باندې دا ټول خلک دنیا د مخ نه پناه کړي او په یو ځل باندې نور خلک را پیدا کړي او دنیا ته راولي. په دې باندې الله تعالی قادر دی. نو د تشبیه په دې اعتبار سره شوه چې څنګه ستاسو پلرونه او نیکونه او مشران نشته، خاورو لاندې دي، تاسو د هغې اولاد دنیا په سر باندې ګرځئ راګرځئ، نو دغسې الله تعالی کولی شي دغه خو د نه لږ لږ وجلې دنیا نه تللی دي، خو الله کولی شي چې په یو ځل تاسو ختم کړي او په یو ځل باندې ډېر خلک نور را پیدا کړي دنیا ته راولي او تاسو به د الله تعالی هېڅ هم ونه کوي. انما توعدون لآت،
یقینا هغه چې تاسو سره وعده شوي دي خامخا راتلونکي دي. کوم شي نو موږ سره وعده شوي دي؟ موږ سره د قیامت وعده شوي ده، حساب کتاب وعده دي، د ګناهونو په وجه باندې د عذابونو د راتلو وعده دي، د نیکو اعمالو لپاره د نیکو اعمالو په وجه باندې د الله تعالی خو د خوشخبریانو د جنت او دغه شان د دنیا کې د ښه ژوند تېرولو وعده دي. نو دغه ټولې وعدې به خامخا پوره کېږي. وما انتم بمعجزین، او نه تاسو الله تعالی لره عاجزه کوونکي، یعنی تاسو نشئ کولی د الله تعالی مخه ونیسئ چې قیامت مه راوله موږ یې نه پرېږدو، یا دغه شان ده کې جهنم مه پیدا کوه، جهنم ته څوک مه اچوه موږ یې نه منو، یا دغه شان ده کې موږ مه وژنه، عذابونه را باندې مه راوله او مخې ته یې ودرېږي بس زور باندې هر څه ده پکې، دا کارونه نشئ کولی. وما